السلام علیکم دا ریډیو پاکستان دی او د نن ورځ خصوصي سلسله زران د ستوري سره زه ستاسو کوربه شیراز احمد شیرازي ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. ګرانو او خوږو اوریدونکو د دې پروګرام پروډوسر دی محمد امین بنگش او تکنیکی مرستیال دی فرحان خان. ګلونو اوریدونکو څه زموږ خپله ناپوهي وه څه ښکاریان مو ډېرو څه زموږ خپله ناپوهي وه څه ښکاریان مو ډېرو په غړېدلو سترګو تل د فریب جال ته رسو د رور وجل هډوسه ګران نه دي څه بل څه وایه موږ پښتانه خو په هر څه کې سم کمال ته رسو. د ننني پروګرام ځلانده ستوري کې راسره د پښتو ادب هغه ځلانده ستوری موجود دی چې بلا موده وشوه په سر ښار اسلام آباد کې میشته دی او دلته دی پښتو او پښتنو خدمت کوي. سردار یوسفزۍ چې شاعر دی، ادیب دی، براډکاسټر دی، لیکوال دی او همدې دمه دوی د 2 کتابونو چاپ شوي دي چې نومونه یې دي ستا غمونو سودایي کړم او داجي. د یادونې وړ ده چې سردار صاحب د پښتو هغه اولنی شاعر لیکوال دی چې په پلار کتاب لیکلی چې په کومه دوی ته بلاشه ایوارډونه هم میلاو شوي دي. دا مهال دوی د پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد ډیپټي جنرال سیکټر په چوکۍ خپل ذمہداریانې ترسره کوي. دوی نه صرف په پښتو ادب کې کار کړی دی بلکې اردو کتاب اعزاز ہے اعتزاز په نامه د دوی کتاب بالکل چاپ ته تیار دی چې ډیر زر به مارکیټ ته راشي. دې سره دوی د مشرق ټي وي په هغه ممبرانو کې وو کومو چې دغه چینل پرانسته کړې وه. یاد دې وي چې د دغې چینل سلوګن او پرومو جوړولو اعزاز هم دوی ته حاصل دی. سردار صاحب په ریډیو پاکستان کې د پښتو یونټ کې هم د نیوز کاسټر ذمہداریانې ترسره کوي او دې سره مختلف ورځپاڼو سره لیکل هم کوي. دوی د پریس کلب اسلام آباد سره د پښتون جرنالست اسوسییشن ممبر هم دي. ګرانو اوریدونکو، سردار صاحب کال 1989 کې د سکول د وخت نه شاعري میدان کې قدم ایښودی و. دوی د پېښور یونیورسټۍ نه په پښتو کې MA کړی دی. سردار صاحب د هوسټینګ او کمپیرنګ په میدان کې هم خپل یو پہچان لري. په سر ښار اسلام آباد او پنډۍ کې چې څومره پښتو ادبي کلتوري پروګرامونه کیږي د هغې د سټیج ذمہداریانې هم دوی ترسره کوي. همدغه شان دوی ډېرې ادبي دورې هم کړي دي چې پکې ګاونډي هیواد افغانستان ته هم تللي دي. د سردار صاحب خدماتو په باره کې نامتو صحافي، ادیب او لیکوال عبدالجبار حامد صاحب سردار یوسفزۍ صاحب ته د سردار الشعراء خطاب هم ورکړی دی چې ډېره لویه د اعزاز خبره ده. دوی د پاک افغان پیپلز فورم کوم چې د افغانستان او پاکستان د ولس ترمنځ یو تنظیم و چې هغې کې د اسلام آباد چپټر جاینټ سیکټر هم پاتې شوی دی او د دغې تنظیم د لارې په پاکستان کې ډېر پروګرامونه هم کړي دي. دا زخمی وجود د قام لیدلی نشم خو ویډه به دغسې کیدای شي چې پیدار شي. خوږو اوریدونکو، سردار صاحب طرف ته وځو. السلام علیکم سردار صاحب، ډېره مننه چې تاسو موږ له خپل قیمتي وخت راکړو. لنډ شان ستاسو تعارف خو ما خپل اوریدونکو ته وکړو، خو که تاسو پکې څه اضافه وکړئ نو ډېره مننه به وي. وعلیکم السلام، ډېره زیاته مننه شیرازي صاحب. زه مشکور یم ستاسو د دې پروګرام د پروډوسر محترم امین بنگش صاحب او د ټولې عملې او خوشحاله یم چې تاسو د پروګرام ته یو داسې یو شکل ورکړی دی چې هغې کې تاسو ځلانده ستوري په نوم باندې زموږ د پښتو ادب ملګري مشران هغې راځي او دا قدرمن اورېدونکي چې کوم دي نو دغه پروګرامونه اوري. تر کومه پورې چې تعلق د تعارف او پېژنګلو دی نو هغه خو ستاسو وکړه او دقه بس زما یو شعر دی چې ځپلي کام نه مې سوچونه او فکرونه زار شه د یو بېوسه ځوان نه دومره سخاوت کېږي. نو شاعري الله تعالی یو نعمت دی، خو دا صلاحیت دی چې الله چاله دا نعمت ورکړي. نو په کار دا ده چې زمونږ چاپېرچل کې زمونږ ټولنه کې د هر یو کس هرې تپې سره تعلق لرونکي یو کس باندې ذمهواري د هغې یو ذمهواري جوړېږي. نو د یو شاعر د یو لیکوال په حیث باندې ذمهواري دا ده چې موجوده وخت کې زمونږ ټولنه کوم طرف ته روانه ده، زمونږ قام کومو ستونزو کومو مسلو سره مخ دی. نو په کار دی چې دغه ستونزې دغه مسلې مونږ په خپلو شعرونو کې بیان کړو، د هغې بیا هغه ترتیب او د هغې علاج او د هغې قام ته ور وړاندې کړو.
سردار صاحب تاسو هم یو ډېر غټ سفر کړی دی تعلیمي میدان نو بیا دغه شانته کې د شعر و شاعرۍ د ادب دغه میدان بیا د داجي په نوم باندې یو کتاب چې کوم د پښتو ادب هغه اولنی کتاب دی چې کوم تاسو د پلار په شخصیت باندې لیکلی دی یو ډېر غټ او یو ډېر کامیاب سفر دی که په دغه سفر باندې کې لږه رڼا واچوئ زموږ اورېدونکي به درنه څه باندې سبق حاصل کړي داجي کتاب نه مخکې زه یو دوه خبرې لازمي ګڼم او پکار دي چې هغه وشي چې دغه مقام ته انسان څنګه راورسي چې تا نه الله تعالی یو داسې کار واخلي چې هغه منفرد وي هغه یونیک وي نو هغه د هغې نه مخکې زما داجي کتاب د ستا غمونه سودایي کړم زما د شاعرۍ کتاب دی دغه کې زما نظمونه دي غزلې دي او دغه ماته یو ماحول څنګه میلاو شو کوم ځای میلاو شو نو تاسو خپلو خبرو کې خو مخکې ووې چې د کال 1990 نه یو کم 90 نه ما دغه شاعري هغې کې زه د خپل پښتو ژبې زما چې کوم سکول کې استاد و یوسف خان صاحب الله دې ښه لري د شهباز ګړی مردان چې هغې پکې زه ګڼم چې یو کیسه یو برخه شته دی او د هغې نه علاوه بیا چې کله زه ادبي میدان ته او شاعرانو ادیبانو مشرانو سره نو تولاندی ادبي ټولنه او کراچۍ کې ما څه وخت بیا هلته کې ادبي تنظیمونو ملګرو سره ناسته کړې ده خو کوم ضروري څیز او زما په ژوند چې کوم لوی اثر یا زه دې ځای کې ناست یم نو هغه پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد ده چې هغه د هغې بنیاد په کال 1980 کې دلته کې یو څو مشران چې څه ژوندي دي الله یې ژوندي لري لکه ممري شفق صاحب او اقبال حسین افکار صاحب او یا دغسې نور مشران دي نو دغه تنظیم ته زه رالم په کال 1900 کې او زما بیا دا خوشقسمتي وه تاسو خپلو خبرو کې د عبدالجبار حامد صاحب ذکر وکړی بزرګ شخصیت و مردان مایار ډېر لوی صحافي عالم فاضل د فارسي عربي پښتو ژبو استاد د هغه مینه وه چې دغه ماته سردار الشعراء او خطاب د مینې نه راکړی دی دغه تنظیم کې ماته د اقبال حسین افکار صاحب غوندې یو شفیق او یو ډېر ښه مشر عبدالجبار حامد صاحب عبدالرحمن بیتاب صاحب سید محمود احمد صاحب دغه مشرانو د نزدېکت د بزرګانو اثر کاندي د فارس په ګټه اوس په سره زر شي نو دغه مشرانو سره چې سړی پاتې کېږي نو پکار ده چې څه ناسته داسې وکړي نو بیا هغه سفر بیا راغی داجي کتاب ته نو داجي کتاب مونږ ګورو چې لکه د مور خپل یو مقام دی خپل یو کردار دی په رشتو کې خو د پلار کوم ستړیا ده د بچو دپاره تربیت په حوالې سره کومو مسلو سره پلار مخې نو مونږ ګورو بلکې ما به دا محسوس کول چې چېرته مونږ مشاعرو له تلو نو هلته کې په نورو موضوعاتو شعرونه ډېر زیات و نظمونه به ډېر و د مور په نوم باندې او د پلار په حوالې سره داسې ما ګڼم چې په کار چې څه ناسته دغه وشي نو هغه کار الله زما نه واخیسته ما د خوشحال خټک نه راواخلې او تر دې دمه پورې داسې یو انتخاب وکړو ښه نظمونه بیا ښه نثري لیکونه هغه هم ټول راجمع کړه پکې زما خپل هم لیکونه شامل دي د نثر او د نظم او هغې ته هم د داجي په نوم باندې یو ترتیب ورکړه کال 2012 کې دا داجي کتاب چاپ شو هغه شکر دی هغې باندې زما ډېره حوصله افزایي شوه د پښتو ادب چې څومره لوی لوی نومونه دي زما یې ډېره حوصله افزایي وکړه او د هغې د مختلفو یونیورسټو مختلفو ادبي تنظیمونو د ایوارډز او د توصیفي سندونو په شکل کې هغې ماته یو دغه اعتراف میلاو شوی دی بالکل ډېره غټ کار مو کړی دی سردار صاحب چې یقینا موږ چېرته هم وګورو په مور باندې خبرې کېږي یقینا د مور مینه څنګه تاسو وویل هغه د چا نه پټن ده خو د پلار هم د بچي په کردار کې یو ډېر غټ لاس وي پلار هم خپل ژوند چې کوم دی هغه د بچي د روښانه مستقبل لپاره خاورې کړې وي خو پلار ستایلی کېږي نه او تاسو ته دا اعزاز حاصل دی چې تاسو د پلار دغه محنت او دغه مشقت چې کوم دی هغه ستایلی دی یقینا چې دا ډېره د ستاینې خبره ده سردار صاحب مخکې به ځو خو راته یاد شو تاسو بټګرام چې کله راغلي وئ تاسو سره مې اولنی ملاقات شوی و بټګرام کې هلته ستاسو فین جوړ شوی ما ستاسو چې کوم شعرونه هلته کې ویلي هغه ماته اوس هم یاد دي خو د داجي کتاب سره دا خبره رایاده شوه چې د پلار خط په نوم باندې تاسو هلته کې یو نظم ویلی و که هغه زموږ اورېدونکو ته د نورو خبرو نه مخکې هغه ووایو نو ډېره مزه به وکړي او ډېر خوند به ترې موږ ووایو ضرور دا موضوع شیرازي صاحب ته داسې څېړلې چې د پلار په حوالې سره نو دغه د مسافر بچي ته د پلار خط زموږ هغه مسافر
ملګري مسافرونه بچي چې هغې بهر وطن ته لاړ شي په ډېر سختو تکلیفونو باندې د هغې چې کوم مشران وي د هغې د پلار یو بنیادي کردار وي په ډېر سختو تکلیفونو بیا د هغه امید وي د پلار چې دا بچی ما بار لېږلی ظاهره خبره ده بهر ملکونو ته چې کوم خلک مزدورولې ځي د غربت د لاسه ځي نو بیا د هغې خامخا تمې امیدونه وي نو د نظم کې داسې یو کوشش ما کړی چې لکه هغې ته دغه ذمهواري هم ور یادې شي زه به دغه نظم شروع کړم مسافر بچي ته د پلار خط چې په جولو واخله سلامونه په ما ګرانه بچې د خپل وطن نه مسافره قدردانه بچې په کلي کور کې خیریت دې فکرونه مه کړه د زړه نه لرې وسوسې کړه هېڅ غمونه مه کړه مسافرۍ کې زړه تنګ نه کړې ګورې خیال کوه استقامت درته نصیب شرب نه سوال کوه زمونږ نبي هم لرې لرې سفرونه کړي وو په معاشي توګه یې دا رنګ تکلیفونه کړي وو سحر د وخته پاڅېدل خو مجبوري ده ستا په نصیبه چې یوه داسې مزدوري ده ستا خو ګورې پام کوه چې مونځ درنه قضا نه شي بچیه دا خبره هیره دې زما نه شي بیا په ډیوټۍ کې د هم ښه ایمانداري کوه ته چې په ذمه دې شي کم کار نو ښه خواري کوه ته چېرته پورمین او یا چکر سره چې جنګ ونه کړې واړو سره په اتفاق اوسه څنګ ونه کړې هلته هندوان سیکان هم ډېر مسلمانان اوسئ مذهب جدا جدا رشته کې د انسان اوسئ د زړګي سره اوس به حال درته د کور ووایم د روڼو خویندو څو خبرې د مور ووایم مور خو د مرګ یل پرته د دوایي نشته دی دوایي کېږي په پیسو یو وفایي نشته دی وروڼه دې تلي دي پنجاب ته مزدورۍ کوي خدای خبر کم ځای ټیکهدار ته بزارۍ کوي ستا د ویزې قرض لا خلاص نه سوچونه کوم حالات مو رس په رس غورځېږي دا غمونه کوم د وړو یو تروړې ته ټوله رس کتار کې اوسم راته میلاو نشي زه هسې انتظار کې اوسم په څومره منډو ترړو تا ته مې ویزه کړې وه څومره کړوله مې جنډ ته اندازه کړې وه جینۍ د لویه د بس نور ورته کتې نه شم بغیر نوسینې د مور جولې لیدې نه شم واده نه مخکې یو کمره هم جوړول غواړي خښتې خو ګرانې دي بلاکونه به ایستل غواړي داسې خبرېږمه چې خلکو ته ډالۍ را لېږې چاته موبایل چاته سپری چاته ګړۍ را لېږې پیسې ابس لګول پرېږده ځان ته ځان ووایه چې څه لالچ نه لري هغو ته دوستان ووایه زمونږ څوک دي دلته هر څه په پیسو کېږي چې پیسه نه وي بیا پرېکون هم د رشتو کېږي هغه د بر کلي ګلې خو په عمره تللی و هغه د بر کلي ګلې خو په عمره تللی و عمره یې وکړه خو د کار په اراده تللی و ځان ته یې ځان وې راغلی اوس مزې کوي مزې د هغه کور بوډا ځوان او بچې کوي ته هم په ډکه منګول راشه لږ مې سیال که بچې په غم لړلې ژوندون ما چېرته خوشحال که بچې د یوسفزي سردار شعرونه مې بیان کړه درته پکې د خوږ زړه ارمانونه مې بیان کړه درته ډېر ښه جي یقینا چې الفاظ نشته ستاسو دغه شاعري ستاسو دغه کار چې کوم دی هغه موږ وستایو ډېر زیات خوندور نظم دی سردار صاحب دا ته ووایئ سردار صاحب چې تاسو خو موږ شاعري واورېدله ومه څه روماني شاعري هم کړې ده که صرف دغه دردونه او غمونه د جملې د مزدورۍ هغه بیان کړي دي دغه هم پکار وي او داسې ده چې د شعرو نه زه په 1990 کې د خپل کور د خپل کلي نه رابهر شوی یم لکه داسې ووایي 21 کال دی هغه ټایم زما عمر 19 کاله و نو چې زه د خپل کلي د خپل صوبې نه رابهر شوم مونږ ګورو نو هر ځای کې زمونږ پښتانه مزدوران سختې تکلیفونه نو دغه څیزونه چې ما کتلي دي نو شونډو زلفو زما یو شعر دی چې د دلبر سرې شونډې سټایل راته په سر پاتې دي لا د خپل کام غمونه جاړم اوزګار نه یم نو کړی د هغه شاعري هم شته دی اوس زیاتره زما هم دغه نظمونه دي د مزدورانو په نوم د پښتنو په نوم باندې زمونږ چې کوم مسایل دي اصلاحي نظمونه دي کوشش دی روان دی جي ادبي دوی تاسو هم ډېر زیاتې کړي دي پاکستان دننه بیا دغه شی تاسو ګاونډي هیواد افغانستان ته هم تللي یئ که لږ په هغې باندې رڼا واچوئ زموږ اورېدونکو ته چې کومې کومې دورې کړي دي کوم کوم کال کې کړي دي او د افغانستان زموږ چې کوم ګاونډي هیواد دی د هغې تاسو دوره کړې ده نو په هغې هکله باندې به څه ویل غواړئ بیا تاسو چې کله افغانستان ته لاړئ هلته کې د افغانستان چې کوم پښتانه دي هغوی تاسو سره څه قسم رویه وه د پاکستان د افغانستان اړیکې چې کوم دي په هغې باندې به څه نظر لرئ شیرازي صاحب داسې ده چې لکه د اروپا حوالې سره یو خدای زمونږ په ملک دننه لکه مختلف ښارونو ته ادبي پروګرامونو سیمینارونو ته تګي دا ټول د مینې محبت یو سفر او شاعر خو مینه ویشي مینه راغونډوي
نو بیا ماته دا هم اعزاز حاصل دی چې دغه زمونږ ګاونډي هیواد ګران افغانستان هلته کې هم زمونږ شاعران ادیبان ځي، د هغه ځای ملګري شاعران ادیبان دلته کې راځي. دلته کې یو تنظیم و اوس هم شته دی، خو د هغې مشر و چیرمین چې کوم دی علمزیب خان د صوابی، نو ډېر ښه انسان و، ډېر لوی انسان. هغه دغه تنظیم جوړ کړو د پاکستان او افغانستان د ورورولۍ د ولسونو ترمنځ مینې محبت زیاتولو دپاره، د دې ترمنځ فاصلې کمولو دپاره. نو هغې کې هغې بیا داسې چل کړو چې ادبي کلتوري هلې ځلې به کېدې. نو موږ دې ځای نه تللي وو، د هغه په مشرۍ کې کال 2019 کې تللي وو، کال 2012 14 14 دغه کې هم زمونږ د ادبي سوسایټۍ نمایندګي وه، ملګري مشران تللي وو. زه خپله چې هلته کې لاړم، دا خو د پاکستان او افغانستان دوه داسې ګاونډي هیوادونه دي چې په ډېرو رشتو کې یو بل سره تړلي دي. هغې کې زمونږ د ژبې رشته ده، هغې کې د کلتور رشته ده، یو جغرافیه ده، او بیا لویه رشته زمونږ د دین ده، د کلمې ده. نو دا دواړه وطنونه خدای پاک امن دې پکې راولي. زما یو شعر دی چې خدای د امن پرښتې راولي، وسوځېدو د لر و بر نه چې دا ټول جنګونه وتښتوي. نو د هغه ځای شاعران ادیبان یو ډېر مینه ناک خلک دی، هلته کې ډېر زیات قدر درناوي ورکوي شاعرانو ادیبانو ته، او په ډېره درنه سترګه ورته کتې شي. او هلته کې چې کله زمونږ د دې ځای نه وپدلړ شي شاعرانو ادیبانو، نو چې ټولې سلسلې ختمې شي، هغه مقالې، نظمونه، مشاعرې څه ترتیبي، نو آخر کې بیا ولسمشر سره هم ملاقات دي. هغې کې هم بیا د دواړو ملکونو پر ورورولۍ باندې ښې خبرې، او زمونږ دې ځای چې کوم وپدي نو هغه په دې حوالې سره ښه کردار ادا کوي. علمزیب خان مشرۍ کې مونږ تللي وو، ډېره ښه دوره وه زما دپاره، د زده کړې دپاره هم ډېره ښه سفر و. د هغې نه علاوه بیا د دغه تنظیم پاک افغان پیپلز فورم په نوم باندې دغه تنظیم و چې هغې اسلام آباد چپټر کې اقبال حسین افکار صاحب سیکرټري و، زه ورسره جاینټ سیکرټري وم، او اکبر سیال صاحب زمونږ چیرمین و د اسلام آباد چپټر. نو هغې کې دلته کې هم پروګرامونه شوي، نشترحال پېښور کې هم شوي، په صوابۍ کې هم شوي، د دغه تنظیم د سوري لاندې هلته افغانستان کې هم شوي. ډېر ښه سفر و. علمزیب خان وفات شو، د هغې نه پس دغه تنظیم عملاً اوس تقریبا داسې لږ غیر فعال غونته دی. چې کوم نیکسټ سوال مې دی، یقینا ډېر ګران سوال دی. د پښتو چې څومره هم شاعران دي، ټول موږ باندې ډېر ګران دي، د ټولو موږ قدر کوو، ټولو شاعري خوږه ده. خو ستاسو کوم داسې شاعر ډېر فیورټ دی، ستاسو ډېر خوښ دی، یا تاسو باندې کې د هغه شاعري ډېره خوږه لګي؟ په لنډو ټکو خو به دا ووایم چې د نظم بابا اجمل خټک، د هغه شاعري ما د شعرونه به لوسته، د سکول د وختو نه د هغه نظمونه، د هغه شاعري، د کام هغه دردونه هغه رانغښتي دي. نو د هغې نه علاوه نور زمونږ مشران شاعران چې کله زما د سکول هغه دور و، هغه ټایم کوم ولسي شاعرانو، علي خیدر جوشي صاحب شو، او یا داسې نور عبدالوهاب دستي، جمشید د ټوفی، دا به یو کتابچې غونته به دي چاپ کولې. نو زه ډېر ماشوم وم، ما ته اوس هم یاد دي چې ما 5م 6م کې سبق وی، او هغه هره علاقه کې هغه هفتواري میلې لګي. نو زه به چېرته هغې ته پېښ شوم وروڼو سره، نو ما به کاته چې د کتابونو اسټال له مې ځان رسو، هغې کې به وړې وړې کتابچې وې، نو چې ما به 2 روپۍ یا 3 روپۍ جمع کړې وې، نو ما به په هغې باندې ځان له کتاب واخیسته. هغې نه به هغه زده کړه او هغه لوستې هغه سفر هغه ټایم نه جاري شو. داسې خبرې خو به زموږ روانې وي، خبرې خو ختمېږي نه، خو زموږ چې کوم اورېدونکي دي هغوی په تمه ناست دي، ستاسو شاعري اورېدو ته هغوی ناست دي، انتظار کوي. که یو بل غزل وي، نظم وي، زموږ کتونکو ته وړاندې کوي، یقینا چې هغوی به انتظار کوي، د هغوی د انتظار دغه سلسله چې کوم ده هغه به ختمه شي. شیرازي صاحب، زه به داسې چل وکړم چې د زنانو عالمي ورځ را روانه ده که نه، په 8 مارچ باندې، او ستاسو دا پروګرام چې کوم دی ځلنده ستوري، نو دا خو لکه جمعه په جمعه وي، نو بلې جمعې له به هغه وخت تېر شوي د هغې، نو ما سره د پښتنو میرمنو په نوم باندې یو نظم دی. زه به دا پښتنو میرمنو ته چې هغه زموږ په هر هېواد کې دا به هغې ته ډالۍ کوم، چې د میرمنو عالمي ورځ په موقع پښتنو زنانو ته پېرزونې چې د پښتونخوا تاریخي سیمې قدرمنې پېغلې، پښتونخوا تاریخي سیمې قدرمنې پېغلې، لري ځانګړي کردارونه دا پتمنې پېغلې، پښتنې پېغلې نوي دور کې پرواز کوي، پښتنې پېغلې نوي دور کې پرواز کوي، قلم د لارې مقابله د غیر غماس کوي. دلته کې ذکر د میرمنو د الوت کومه، دلته کې ذکر د میرمنو د الوت کومه، هره شعبه کې د کردار یې وضاحت کومه،
لرو نوبل انعام ګټونکي ستر مثال په نړۍ چې سرمایه ده د نرتوب او د کمال په نړۍ لرو نوبل انعام ګټونکي ستر مثال په نړۍ چې سرمایه ده د نرتوب او د کمال په نړۍ چرته خبره که د لوبه د سنگر راځي الته به ذکر مو د پیغلو برابر راځي دوی مشري کولی شي دوی په سیاست پوهیږي دوی د ولس په مسلو او په خدمت پوهیږي تعلیم صحت شعبو کې مغز ښه بیدار لري په ادبي کلتوري څانګو کې کردار لري د یوسفزي سردار شعرونه احترام د جنو هم د نړۍ وګڼي دغه یو پیغام د جنو ډیر ښه سردار صاحب تاسو په شاعرۍ باندې هم خبرې وکړې یقینا چې تاسو په هر میدان کې تاسو یو نوم ګټلی دی په هر میدان کې تاسو یو پہچان دی که هغه د صحافت میدان دی که هغه د شاعرۍ میدان دی که هغه بیا دغه شانتې د کمپیرینګ د هوسټینګ میدان تاسو په هر میدان کې ځلانده ستوري یې دا ته ووایي د صحافت دغه پرښار والی د څنګه مقدم کېښودو دغه د څنګه رالی زما قدرمن اوریدونکي دا غږ د کم مایک نه اوري یعنی ریډیو پاکستان نو زه د دې کورنۍ برخه یم او د ریډیو پاکستان اسلام آباد ته زه د سید محمود احمد صاحب د لارې رالم پښتو یونټ ته د نیوز ترانسلیټر او ریډر په حیث باندې دلته کې بیا وخت سره دلته یو پښتو دغه چینل تاسو ذکر وکړو چې کله هغه پرانسته کېده او هغه مالک سره په دې باندې میټینګونه وشو نو د مشرق ټي وي لومبی کس چې کوم دی نو زه او طاهر خان صاحب زموږ سینیر صحافي نو مونږه دواړه بیا د هغې نه علاوه مونږه د هغې دپاره دلته ملګري او صحافیان واغسته زلمي راجمع کړو هغوی ته یو لسو میاشتو پورې مونږ دلته کې تربیت ورکړو د ټي وي په حوالې سره د سکرپټ په حوالې سره د نیوز په حوالې سره ما ته زیاتره ذمهواری خو کریټیو ورک وی د چینل سلوګن پرومو پروګرامونه د های کنټینټ نو هغه هر څه ما د طاهر خان صاحب سره دغه په مشرۍ کې دغه په ملګرتیا کې ترسره کړو بیا مشرق ټي وي سره نورو دلته کې پښتو چې کومې چینلې دي هغې ته هم ځو پروګرامونو ته په اردو چینلو باندې د قوم نمایندګي کوو ادبي کلتوري حوالو سره هلته کې د خپل قوم یو غږ پورته کوو یو د خپلې ژبې دپاره او د خپل کلتور چې کوم هغه عکاسي د خپلو شعرونو په حوالې سره د خپلو خبرو په حوالې سره نو هغه کوو وخت په وخت تاسو د پښتون جرنالست اسوسییشن ممبر هم یې د پریس کلب اسلام آباد هم ممبر یې څه لرئ دلته کې چې څومره په سر ښار اسلام آباد کې پښتانه صحافیان دي هغوی ته کومې ستونزې ورمخ دي شیرازي صاحب یو خو اوورال نن سبا داسې ده چې ټوله میډیا چې کوم دی نو ډېرو مسلو سره مخ ده او په هغې کې کارکوونکي صحافیان خبریالانو مسلو سره مخ دي په هغې کې خاص کر چې کوم نوي راتلونکي صحافیان دي هغوی ته مسلې نو د دغه ټولو مسلو اوارولو دپاره دلته کې خو مختلف تنظیمونه نورو بیا دلته کې پښتنو ملګرو دا سوچ وکړه چې زمونږ د هم ځان له یو تنظیم دي او د هغې څه نور مقاصد نه وي هغې صرف مقصد به دا وي چې دلته کې زمونږ په مختلف فورمونو کې چې کوم صحافیان چې د هغې مسلې نه هواریږي نو مونږ به دې فورم نه یو اواز پورته کوو دغه مسلې به هوارو نو دغه تنظیم جوړ شوی پښتون جرنالست اسوسییشن اسلام آباد په نوم باندې چې هغه رجسټرډ دی اسلام آباد پریس کلب سره څنګه چې هلته کې نور دغسې علاقایي تنظیمونه هم دي او لوی تنظیمونه یې دغسې پکې دغه یو تنظیم هم دی او هغوی کوشش کوي خو مسایل ډیر دي او د هغې د هواري لارې ډېرې د بده مرغه کمې دي نو الله دې کي ستاسو غوندې صحافیان چې تکړه ټیلنټډ چې چا د خپل طالب علمۍ د دور نه زه ګواه یم د دې خبرې چې تا له خپل په های سکول کې زده کړې کولې او تا د فیلډ سره یو مینه وه یو دغه او کورنۍ ستا ماشاءالله ټوله ادبي ده یو ښه مشران چې کوم دي ستاسو مشر ورور شو یا والد صاحب شو نو هغه هم ډېر لوی نومونه دي نو الله دې کي چې او تاسو ته دغه لارې پرانستې دي انشاءالله محنت کوئ تاسو مخ په وړاندې به تګ کوئ زه دعاګو یم ستاسو دپاره د ټولو زلمو صحافیانو دپاره سردار صاحب خبرې خو زموږ روانې دي ستاسو شاعري ډېره خوږه ده او موږ غواړو چې د خبرو نه زیاته ستاسو شاعري واورو ستاسو دغه نظمونه واورو ستاسو غزلې واورو او اورېدونکي هم په دغې په تمه ناست دي
نو بخښنه به غواړم که یو بل غزل مونږ ته وړاندې کړې نو ډېره یو دې مطلب دا چې نور شعرونه ډالۍ کړم قربان یا بالکل نو دا یو غزل نه مخکې به درته هغه دا غوندې وي د غزل نه مخکې یو څو شعرونه د نظم نه مخکې غزل او د غزل نه مخکې څو شعرونه نو دا به زه وکړم وخت مونږ سره شته که نه وخت شته چې ښه نو د غزل نه مخکې به دا یو څو شعرونه دې نه مخکې تاسو شاعرۍ دغه وکړه چې روماني شاعري نو مستی را سره وکړه خفګانونه رانه هېر کړه مستی را سره وکړه خفګانونه رانه هېر کړه جانانه غم ځپلی یم غمونه رانه هېر کړه او ماضي چې را یادومه نو بس روغ نه پاتې کېږم ماضي چې را یادومه نو بس روغ نه پاتې کېږم نشه د مینې راکړه تېر وختونه رانه هېر کړه او بلا مودې دې وشوې ګل بدنې راشه راشه بلا مودې دې وشوې ګل بدنې راشه راشه یادونو دې تنګ کړی یم یادونه رانه هېر کړه او وریځې راخوري دي یخ بادونه دي ساړه دي وریځې راخوري دي یخ بادونه دي ساړه دي توده غېږ کې مې پټ کړه موسمونه رانه هېر کړه او وریځې راخوري دي یخ بادونه دي ساړه دي توده غېږ کې مې پټ کړه موسمونه رانه هېر کړه په څنګ کې مې اوده که یوسفزي سرداره راشه هجران دې دردولی یم دردونه رانه هېر کړه او دا غزل دی چې د خپل اخلاص په سبب درد اخلي او تور اخلي د خپل اخلاص په سبب درد اخلي او تور اخلي ستا مین ستا په سر د ټول کلي پیغور اخلي ما د خپل روح په شان په خپل تن کې ساتلی جانان ما د خپل روح په شان په خپل تن کې ساتلی جانان د سنگ مې تختی د اغیارو چم کې کور اخلي او په دې مې هیڅ نه چې په کومه ځي نو ځي دې که نه په دې مې هیڅ نه چې په کومه ځي نو ځي دې که نه خفه په دې یم چې نور زړونه پې زور اخلي او کوشش مې دا و چې د ژوند په لاره تګ زده کړي کوشش مې دا و چې د ژوند په لاره تګ زده کړي زغملی نشم چې د ژوند رنګونه نور اخلي او ستا ناکړدو په سبب دا وطن پرېښودی نشم ستا ناکړدو په سبب دا وطن پرېښودی نشم پکې به اوسم که وجود مې پکې اور اخلي او د ژوند په ستړو سختو لارو یوسفزي سرداره د ژوند په ستړو سختو لارو یوسفزي سرداره ستا په شعرونو مې زخمی زړګی ټکور اخلي واه جی واه ستا په شعرونو مې زخمی زړګی ټکور اخلي تاسو خبره وکړه دغه د شعر او د بیا هغې نه مخکې د غزل نو ما ته خبره یاد شوه دانش صاحب یوه مشاعره کې ویل چې یوه مشاعره وه د شپې داسې نیمه شپه وه نو هغه شاعران لګیا وو نو یو شاعر چې راغی نو هغه وایي زه د ډېر لرې نه راغلی یم زه به یو شعر ویم بیا به یو قطعه ویم بیا به یو غزل ویم بیا به یو نظم ویم لاندې چې اواز وکړو چې شاعر صاحب د سهار بانګ ورسره ووایه نو سردار صاحب ستاسو کتاب را روان دی اعزاز ہے اعتزاز یقینا چې اعتزاز یو ډېر نر او یو ډېر بهادر ماشوم و کوم چې خپل ځان خو قربان کړو خو خپل سکول چې کوم هغه ماشومانو کوم چې زموږ د ملک را روان مستقبل دی هغه یې بچ کړو په هغوی باندې هم ستاسو کتاب را روان دی چاپ کار چې کوم دی هغه شروع شوی دی ډېر زر مارکیټ ته راشي دغه آیډیا څنګه راله په دغه کتاب کې څه څه دي او چا مو ورسره مرسته کړې ده او کله به دا کتاب راشي شیرازي صاحب دا ښه وه زما نه خو یېرو چې دا موضوع رایاده کړه دا خبره م رایاده کړه چې مونږه د دې فورم نه د دې ځای نه مونږه د هغه ماشوم ذکر وکړو د هغه نر ماشوم د هغه نر پښتون ماشوم انګو سره تعلق لرونکی چې د نهم جماعت طالب علم و چې هغه د خپل سر په قربانۍ باندې د خپل انګو های سکول 900 تقریبا ماشومان بچ کړو د خپل سر قرباني ورکړه خپل مور پلار په جړا پرېښود خپله کورنۍ وجړوله اعتزاز بنګش یو ډېر لوی نوم دی او زمونږ دې خطې زمونږ دې وطنونو زمونږ دې وطن د دهشتګردۍ خلاف ډېره قرباني ورکړې ده زمونږ خصوصا بیا پښتنو د دهشتګردۍ خلاف جنګ کې یو ډېر لوی کردار ادا کړی دی نو په هغې کې مونږ سره د نورو نومونو سره سره د اعتزاز شهید اعتزاز بنګش چې د انګو سره تعلق لرونکی دی نو دا زه وایم چې د قربانو په تاریخ کې دا یو ډېر لوی نوم او ډېر لوی اعزاز انګو ته او پښتنو ته خدای پاک نصیب کړی دی هغه واقعه قدرمنو کتونکو ته معلومه تاسو ته معلومه ده چې هغه سکول ته دا د رڼا دښمنان نو هغه سکول ته ورته دغه ماشومانو هغې کې چې دغه ټیم اسمبلي روانه وه او دغه ماشوم اعتزاز
د سکول ګیټ کې و چې هغه پوه شو په دغه هلک باندې او دغه کس یې راټینګ کړ، خپل ځان یې شهید کړ، والوزو، خو هغه دننه ماشومان یې بچ کړه. نو په دغه حوالې سره ما به وخت په وخت کتل چې ګینې د دغه ماشوم اعتراف پکار دی. دا د اردو کتاب دی، دې کې ما نظم او نثر تاثرات د لوی لوی لیکوالانو، د لوی لوی ادیبانو، شاعرانو، د نورو طبعې سره تعلق لرونکي هغه مراجمه کړي دي او هغې ته مې یو کتابي شکل ورکړی دی. هغه مکمل تیار دی انشاءالله چې ډېر زر به زه دا ګڼم چې هغه ما نه لیټ شوی یم دی، هغې باندې ما ډېر مخکې کار شروع کړی و. سردار صاحب خبرې خو زموږ روانې دي، وخت موږ سره ډېر کم پاتې دی، که په اخره کې یو بل غزل خپل زموږ اورېدونکو ته وړاندې کوئ، بیا به ستاسو اخرنی میسج چې کوم دی هغه به هم اورېدونکو ته وړاندې کوئ. نو یو غزل که بل زه به یو څو شعرونه بس یو څو ستاسو یو شعرونه دی چې زه ترېنه پوزه پرې کوم او دغه کیته ده چې یو دغه کیته هم ده، یو بله چې څه زموږ خپله ناپوهي د ښکاریان مو ډېر دي، په غړېدلو سترګو تل د فریب جال ته رسو، د رور وجلړو څه ګران نه څه بل څه وایه، موږ پښتانه خو په هر څه کې سم کمال ته رسو. نو دغه شاعري ده، وخت که کوي نو نور شعرونه نو نور یو څو شعرونه چې زړه مې خفه شي چې د یو ګد انتظار ته ګوري، په تا مین تر ځنکدنه به ستا لار ته ګوري، زما د زړه د لیونتوب په معنه زر پوه شي، جانانه څوک چې ستا ګلاب ګلاب رخسار ته ګوري، که یار ګټل غواړي نو پاسه هلې ځلې وکړه، مینه په صبر صبر نشي نه څوک وار ته ګوري. بخښنه غواړم. او په وړه خوله رانه بلا بلا سوالونه کوي چې مې بچې ستا د بچي د ژوند معیار ته ګوري، او فکر یې زر خانه جنګي او بربادۍ ته لړ شي چې یوسفزۍ سردار ولس ویني واګدار ته ګوري. ډېر زبردست، ډېر زبردست چې مې بچې ستا د بچي د ژوند معیار ته ګوري. ډېر زبردست سردار صاحب، یقینا چې ډېره خوند یې وکړ، ډېره مزه یې وکړه. په اخره کې په درنو ټکو کې یو میسج ورکړئ زموږ اورېدونکو ته. ډېره زیاته زه به شکریه ادا کوم د ستاسو د امین بنګش صاحبو د دې پروګرام دپاره زما نیکې هیلې او قدرمنو کتونکو. ظاهره خبره چې موږ پښتانه اوري نو پښتو دې لولي، پښتو دې لیکي، پښتو دې کوي او خپلو کې د مینه محبت سره اوسي، د خپل ځان او د خپل چاپېرچل د ډېر خیال ساتي. ډېره زیاته مننه سردار صاحب، یقینا چې موږ ستاسو ډېر شکرګزار یو، تاسو موږ له خپل د قیمتي وخت نه وخت راکړو. خوږو اورېدونکو، دا موږ سره لیکوال، شاعر، ریډیو براډکاسټر او دغه شانتې ادیب سردار زوزی صاحب چې کوم تاسو سره په دې پروګرام کې خپلې خبرې، خپله شاعري، غزلې او دغه شان نظمونه او شعرونه شیر کړل. یقینا چې تاسو به دا پروګرام ډېر خوښ شوی وي. تر بل پروګرامه پورې خپل کوربه شیراز احمد شیرازي له اجازت ورکړئ. په لوی الله مسپارم، د لوی الله په امان. اوس به تاسو اورئ د پروګرام د دري زبان آوازې.